میر صاحب عام تاثر دا خور دی دلته چې خلکو ذهن کې دا خبره اچولی کېږي چې یاره شهباز شریف یا نواز شریف دوی پښتنو سره ډېر زیاتې کوي. بیا به تاسو موجود یې پښتنو سره په لاهور یا پنجاب کې ولې زیاتې کېږي؟ سوال دا چوتي زه کوم دا تاثر چې 100% غلط دی، دا بالکل مسترد کوم. که د نواز شریف او شهباز شریف پښتنو سره مینه نه وی نو زه هم پښتون یم او هر چا نه زیات قوم پرست یم. زه به د ټولې صوبې مشر هم نه وم او مخکې د نواز شریف سره اډوایزر به هم نه وم او شهباز شریف سره به هم نه وم. دا خبره دا کوم تاثر دی 100% غلط دی چې هغه د هغو په کنسنټ سره یا په مشوره سره داسې کار کړي. دا څه خبره نشته، دا ماضې پراپیګانډا ده. موږ چې څه ټایم خاص کر دا چې کوم لاهور کې کوم کسان دي نو د هغې کې بعضې کسان هغه سیاسي دغه لپاره دا خبره کوي. موږ هغه هر وخت اوپن دا ویلي دي که څوک په هرې پارټۍ کې د سیاست نه بالاتر زه ځان دغه ټولو نماینده ګڼم، ځان ورته جوابدeh ګڼم چې زموږ په موجودګۍ کې داسې څوک سوچ هم نشي کولی چې داسې سوچ وکړي او پښتنو سره زیاتې که د هوټلو د دې خبره کېږي نو هغه خو د ټولو دغه لپاره یو قانون که هوټلې بندېږي نو دا به نه چې پښتون هوټل به بندېږي او پنجابي به نه بندېږي. که داسې خبره کېږي نو موږ هغه بالکل موږ به هغو سره یو، هغو سره به ولاړ یو، خبره به کوو. تېر ځل یو پېره داسې دماکه شوې وه او زه په سعودي کې وم، عمرې ته تللی وم. دا زما را خبرې سره پروګرام به لاهور والا اوري وم هغه کسان او ما ته کالو شو. زه بیا فوراً چې ما عمره کله وکړم زه ډایرکټ بیا لاهور ته رالم، اسلام آباد ته یا دلته هم رانلم او خلکو ته راورسېدم. ما ورکې شهباز شریف چیف منسټر او سبا له موږ میټینګ راوغوښت په هغې کې شهباز شریف، رانا ثناء الله ټول خلک وو. بیا شهباز شریف سره یو کمیټي جوړه کړه چې یاره دا خبره چا کړې یا چا داسې جرأت وکړو چې صرف د پښتانه ټارګېټ کول او په دې نوم چې پښتنو په نوم که یو سړی دهشتګردي څه کوي که هغه د ایمان اسلام نه که هر څوک یا پښتون دی او پنجابی دی او که سندی دی که هر سړی دی هغه دهشتګرد دی. او خو که کوم پاکستانیت دی او چا حق دی نو هغه هر چا ته یو شانتې حاصل دی. په دې نوم تنګول چې صرف پښتو سړی وي او کمیس پرتوګ اغوندي هغه به تنګ وو. دا نه زموږ پالیسي نه داسې کېدی شي. او په هغه وخت کې زه را کمیټۍ مشر کړم او ما دا ټول خلک لاهور کې چې زموږ کوم کسان یا میله هم کړو په میټینګ کې ناست وم. که داسې څه خبره وم تاسو ویلی شئ. بیا که بل چېرته داسې څه خبره راغله دلته زموږ د کلي خبره به وکړو. دا خلکو یې پښتنو هلته یو سوسایټي څه جوړ کړي چې خلک مري او موږ ډیډ باډیز لیږو، موږ له امبولانس پکار دی سرکاري. دا چېرته شوې نه. شهباز شریف دغه چیف منسټر زه لاړم او د پښتنو په نوم ما هغه له هغه ورځو کې په 52 کې 62 لک روپیو صحیح ماته یاد نه دي او 90 میټر امبولانس هغه سټاپ هغه ته وایي چې دا به څنګه ورکړی، دا ته ورکولی هم نه شي. هغه ورته وایي چې هر څه قانون یې سره وعده کړی قانون جوړ کړی عدل بدل کې خدا زه ورکوم. او هغه راکړی چې بیمار هغه لاس ته ورکړله چې دلته ډیډ باډي جوړی په دې کې وړی تاسو ته حواله تاسو بل څه خبر راغلی. داسې خبره تاثر چې څوک وایي زیاتې وایي زما هغه چاته ثبوت منې ما د پیره چې وي دا پراپیګانډا و. ما ته وایي چې کوم خلک بهر ته ځي پښتانه خلک د بونیر خلکو ما ته وایي ملیشیا ته او دې ته نو هغه خلک تنګوي چې دا غریب پښتانه دي. ما خو ته وایي یاره تاسو ما ته ووایي چې کله تاسو فلایټ وي زه په عام ګاډي کې درشم بغیر پروټوکول نه او زه داسې افسر ګورم چې څوک په دې بنیاد چې د هغه څه ټیک دي او صرف وایي چې تا سره پښتنې او تا تنګوي داسې څوک دی. مطلب دا داسې یو خو اورېدو خبرې یو عملي طور چې داسې څه زیاتې په هر دور کې هر څه دا خبرې لارې یو سیاسي رنګ ورکول او خپل پولیټیکل پوینټ سکورینګ په دې نه پکار سیاست پې هم نه دی پکار. موږ په خپلو خلکو موږ خپل خلکو له هلته دومره مشکلات جوړولو هم نه دي پکار. دغه مزدوري دا خلک هلته کوي. د عمران خان چې داسې نه چې په سعودي کې دغه کې حرم شریف کې نارې وه مرد آباد اوس کسان خلکو د نوکرونو هم ایسته او سعودیانو جیلونو ته هم واچول. خپل سیاست دپاره موږ دا نه خپلو خلکو سره دا کوو. موږ د خپل سیاست دپاره په لاهور کې چې کوم زموږ وروڼه مزدوري کوي هغو په ژوند کې اساني راوستل مشکل نه وي چې په هغو باندې په دروغو دغه نارې او دروغو شي نه په هغو ویو. موږ د هغو کاروبار د هغو مستقبل د هغې سوچ پکار دی او زما طرف نه که هر څوک زه ځان د ټولو نماینده ګڼم که هر څوک یي هرې پارټۍ کې هر چا له ووټ ورکوي خو د هغو چې داسې مسله راځي موږ ځان د هغې جوابدeh ګڼو د هغې خبره به کوو هغه به ځو ثبوت سره به خبره ښیي چې دا خبر داسې شوې ده او که موږ سره بیا ونه دي زه هم داسې خو څوک سوچ نه شي کولی. شهباز شریف که سیاست کې نن وزیر اعظم ټول پاکستان که نواز شریف لیډر دی ټول پاکستان لیډر خو دا خو داسې سوچ په عوامو ګمان کې نشي راتلی چې دا
پنجابی دی او دا پښتون دی او دا سره ټول خلکو شانتي یو شانتي ټریټمنټ کوي ان شاء الله تعالی بیا به هم کوي. Thank you.